سبحان الله، حق تعالی تبارک و تعالی په قرآن مجید کې څومره غټه شفا یې شه د انسان دپاره. خو افسوس نه زموږ او ستاسې نظرونه پر ډاکټرانو دي. بیا په ډاکټرانو کې د چا څومره غټ فیس هغه ښه ډاکټر بولو، هغه ډېر غټ ډاکټر بولو، او د هغه رقم و دې ملا ته ځغله، و دې پیر ته ځغله چې دم راوکړه، هغه هم د هغه قرآن پر تا باندې وایي او ستا څخه شکرانې غواړي. عزتمنو، پکار دی چې څوک په ښه اخلاص سره په خپله الحمدلله شریفه یو ځل ووایي چې پر کوم ځای درد دی پر هغه ځای د پوکې حق تعالی تبارک و تعالی به صحت او روغ صحت به ورکړي. علامه ابن القیم رحمه الله فرمایي که چیرې یو بنده په ښه طرح سره په ښه شان سره سورة الفاتحه یعنی الحمدلله شریفه سره څوک خپل علاج کول غواړي نو هغه د الحمدلله شریفه ووایي، نو بیا به دی په خپله د دې تاثیر په خپله ویني. نو عزتمنو مسلمانانو، پکار دی که چیرې کوچنی ناجوړه یې په خپله بیماره یې ناجوړه یې نو اول د وار دی د قرآن څخه علاج شروع کړي. د هغه څخه بعد بیا مخته علاج شروع کړي. اول د قرآن سره د خپل علاج شروع وکړي. الحمدلله شریفه چې روزانه مشتي په لمانځه کې 5 واره وایي، 5 لمونځونه دي، په هر لمانځه کې که 4 رکعات یې 4 وایي او که 2 رکعات یې 2 واره وایي، نو پکار دی په خپله د دې علاج د قرآن څخه شروع کړو. بیا به انشاء الله تعالی زموږ په عقیدو کې به نور د الله سره محبت راسي، نور به مې عقیده سمه سي. نن موږ قرآن پرې ایښی دی و ډاکټرانو ته ورځغلو چې معمولي ناجوړي بس درواغه ډاکټر له، درواغه پلانکي پیر لره، درواغه پلانکي ملا لره. نو پکار دی عزتمنو مسلمانانو چې د خپلې ناجوړي علاج اول د قرآن څخه شروع کړو. بیا به موږ د دې تاثیر وینو، بیا به د قرآن سره مینه راسي، بیا به د قرآن سره محبت راسي.